أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر إنهم لا يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نننی درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ آل عمران رکوع نمبر 18 پارہ نمبر 4 آیات نمبر 176 177 178 درې آیاتونه ویل کېږي. اوس دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چنه نو هغه تسلی ده د مخ کې حالات ته منافقان ولو. اوس دې آیات کې الله جل جلاله خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي چې دا مکه مشرکان یا چنه نو هغه د مدینه منافقان یا د آس پاس یهودو دی چې کم کفر طرف ته تلوار کوي او کفر د کفر کارونو ته وړاندېواله چې نه هغه کوي نو په دې سره ته مخه پکېږه ځکه د الله د پیغمبر په ذمه باندې خو صرف نه هغه ابلاغ رسول دی او چې تا کله خپل کار وکړلو پیغام د الله دین د الله حکم جو ورسولو بیا د هغه باوجود دی څه کوي نو دا بعضی کارونه دی نو هغه د الله رب العزت د طرفه تکوینی تور باندې نو واس د دې تکوینی تور باندې الله پاک دغه لیکلی دی نو چې دی لیکلی په دې باندې تو خپل ځان چې نو هغه غمجن کوما ځکه الله جل جلاله دنیا کې چې نو هغه هر انسان دی په خپل اختیار سره پیدا کړی. الله رب العزت یو انسان هم مجبور چې نو هغه مجبوری محض نه پیدا کړی. الله فرمان دی فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر چا چې خوخی ماغه د ایمان راوړي او چا چې خوخی نو کفر دی اختیار کی بیا به الله جل جلاله مخه ته پیش کیږي الله رب العزت به سره داغې نو حساب کوي. انهم لا يضر الله شيئا دې د کفر کولو باندې الله ته هیڅ نقصان نشي رسوله نو چې کله الله ته نقصان نشي رسوله نو ته د الله پیغمبر تعالی هم دې نه نو نقصان نشي درکوله. یرید الله الا يجعل لهم حظا في الاخره الله غواړي چې جوړ نکړي د دې د پاره چې نو مقرر نکړي د دې د پاره حصہ آخرت کې نو دغه وجه نه الله رب العزت دې له دنیا کې چې نو د اختیار ورکړي دې په دغه اختیار سره خپل چې نو هغه کفر غوړه کو ولهم عذاب عظیم او د دې لپاره به عذاب د لوی عذاب چې نو هغه به د عذاب د جهنمي. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان بیا الله جل جلاله وی آی کسان چې دا غوي واغستلو کفر په بدله د ایمان کې لا یضر الله شیئا هرگز د الله ته نقصان نشي رسوله ولهم عذاب علیم او د دې لپاره عذاب دردناک دی. او سوال دا پیدا کیږي چې دلته خو ایمان راوړې نو چې کله ایمان نو راوړې نو بیا څنګه الله جل جلاله وی چې دې چې نشته رول کفر بالایمان دې کفر چې نو واغستو په بدله د ایمان کې الان کې دوی خود مخ کې نه دغه منافقان کافران چې نه غول نو وای چې نه هغه د هر انسان الله پاک په فطرت سلیمه سره پیدا کړ. هر انسان کل مولود یولد علی فطرت الاسلام هر معشوم چې نه هغه په فطرت د اسلام سره پیدا کیږي. بیا ورسته داغې نه کچرته د مور پلار يهوديانی جو د پرورش د يهوديانو وکي که نصرانیانی جو د نصرانیانو وکي که مجوسیانی جو د مجوسیانو وکي نو په هغه پرورش په جبانه د قشانت لړشي شروع کې هر معشوم چې پیدا کیږي په د کې د اسلام د قبولولو استعداد چې نه هغه موجود وي نو الله وی دی هغه استعداد هغه ضایع کړل او په هغه په بدل کې نو کفر اختیار کړلو. دغه شانتي بعضی حضرات لیکلي دي هغه چې هر انسان له الله جل جلاله عقل سلیم ورکړي
دل الله پاک چې نو هغه پوهه ورکړې ده نو دې په د خپل عقل سلیم په د خپل پوهه سره باندې چې نو هم دا خبره دی غني چې د عبادت لایق صرف یو د الله ذات دی د الله د ذات نه ما سوا نور څوک نشته نو دا خپل هغه پوهه هغه عقل سلیم چې نو هغه پرې خودلو ایمان چې د کمی تقاضا ایمان قبول او کفر چې نو هغه واغستو نو ځکه الله وی د دې په جوابانی د الله سره نقصان نشي کولای البته د لپاره به عذاب الیمی ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم د دې متعلق چې نو هغه بعضی حضرات شنزول لیکل دي وی چې کله چې نو هغه غزوه احد وشول نو غزوه احد کې مسلمانانو ته تکلیفونه ډیر ورسېدل او یا تن صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین شهیدان شول حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه غاخ مبارک چې نو هغه پکې شهید شول اوس چې کله مسلمانانو ته دغه چې نو هغه نقصان ورسېدلو نو دغه نقصان رسېدلو په وجه بعض کفار چې نو هغه ساده مزاج مسلمانان چې کم ولو نو هغه ساده مزاج مسلمانانو ته دا خبره شروع کړله وې کچرت چې نو هغه تاسو وګورئ تاسو دا خبره کوي چې الله رب العزت زمنګ نه راضي نه او تاسو کافرانو نه جنې نو هغه ناراضه دي وی او نو وی په ځان چې څوک راضي نو هغه خپل انعامات احسانات ور کوي کړه او د چاره چې ناراضه نو خلک داغه خپل انعام احسان چې نو هغه دی اخلي خدای سره نه کوي وی بالکل نشي نو تاسو سوچ وګئ اوهد کې تاسو ته شکست ملاو شو او یا تن صحابه مو چې ناغه شهیدان شول رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمی شول تاسو سره سامان چې نو اسباب جنگ دې کې سره سنشته نه خوراک کاک د پاره چې نو هغه تاسو سره سنئ فقر فاقد ون چې نو هغه ته روي د خپل کلونه چې نو هغه په هجرت باندې مجبور شولې نو د دې نه خدا معلومیږي چې الله پاک تاسو نه نه راضي او زمنګ ناراضي نه زمنګ سره دا ټول شیزونه چې نو هغه شتي په دنیا باندې وتلل نو الله جل جلاله دا آیاتونه نازل کړل لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم هغه کسان چې کافران دي داغه دا خیال نه کوي چې انما نملي لهم چې مونږ دې ته کم د غټیم او مهلت ورکو خیر لانفسهم چې دا به د دوی د پاره غوري د دې د پاره دا مهلت نه نو هغه غوره نه دی انما نملي لهم ليزدادوا اسما مونږ ورته دا مهلت د دې د پاره ورکو چې د په خپل ګناه کې نور هم سیوا شي نو دا مونږ د دې د پاره چې نو هغه د مهلت ورکو ځکه د خدای خپل ګناه نه قلاریږي او چې کله د دې د ګناه نه قلاریږي نو څومره چې د عمر سیوا کېږي دومره په د پسې ګناه چې نو هغه سیوا کېږي اوس چې څومره د عمر کم نو دومره به د ګناه چې نو هغه هم کمیږي نو الله وی دغه عمر سیوا کېدل مهلت ورکول دا خو موږ د دې لپاره ورکو چې دا سړی چې نو هغه نور هم سیوا شي په خپل ګناه کې حدیث مبارکه کې راځي نبی رسول الله والسلام نه نو هغه تپوس وکړل شولو چې په اي الناس افضل کم انسان چې نو هغه غوره او افضل دی نبی رسول الله والسلام هغه انسان غوره او افضل دی چې دا کم سړی چې نو هغه طال عمره وعمله د کم انسان چې عمر سے واشولو وحسن عمله او داغه عمل خپل شولو هغه انسان هغه غوړه دی چې د کم انسان عمر ډیر شولو او د عمر ډیرې دو سره وحسن عمله اعمال صالحه هم خشولو یعنی دغه انسان چې سوره د عمر سیوا کېږي سوره د عمر ډیرېږي دوره دومره د الله جل جلاله اوامر په زیر راوړي د الله د پیغمبر د سنت طریقو متعلق خپل ژوند راولي د الله په حکم او د الله د پیغمبر په طریقه باندې چلیږي الله پیغمبر د ټولو نه بهترین انسان چې دی نو هغه دی بیا جنو صحابه تاسو کو اي الناس شر کم انسان چې نو هغه پټول کې بدتر دی نبی رسول الله والسلام من طال عمره چې داغه عمر چې نو هغه وګړ شولو او اعمال چې نو هغه بد شولو اوس دې انسان دا بدترین انسان دی چې دل الله عمر ورکو او د هغه عمر سره د عملونه قبیح عملونه خلاف سنت عملونه خلاف شرع عملونه د الله د اوامر چې نو پرې خودل نواهی چې نو ارتکاب کول
الله پیغمبر دا بدترین انسان دی ځکه د سوره عمر د ډیری کې دوره د په اعمال کې عمل نامه کې ګناهونه چنه نو هغه سیوا کیږي نو ځکه الله پیغمبر وی الله رب العزت هم وی انما نملی لهم لیزدادوا اسما مونږ د دې لږ دا کم مهلت ورکو نو دا مقصد نه چې دوی زمونږ خوخ دی بلکې دا مهلت ول دې د پاره ورکو چې دوی په دې ګناهونو کې نور هم سیوا شي ولهم عذاب مهین او د دې د پاره چې نو عذاب دی مهین د رسوا کون کې بل حدیث مبارکه کې راځي وای چاله چې نو هغه مونږ ډیر عمر ډیر مال هر څور کو او د سره د نافرمانی سره د ګناهونو نو دا چې نو استدراج دی استدراج دې ته ویل کېږي چې دا انسان د الله نه پاغي کې غافل شي او بیا الله رب العزت نو هغه یو د ونیسي نو چې کله یو د ونیسي نو هغه ټول هر څه نو هغه د پاتې شو اخرت نو هغه تباشي الله دې مونږ د داسې اعمالو نو وساتي ولا يحزنك او غمجن دنکړی تعالی را الذين اغه کسان یسارعون چې هغه منډي وي پهل کوي فل کفر په کفر کې انهم لا يضر الله شيئا بشکا غوي چې نو هیڅ نقصان نشي رسول الله پاک ته شيئا حسهم يريد الله غاړي الله پاک الله يجعل لهم چې جوړ نکړي مقرر نکړي هغه د پاره حظن حساب برخه فل اخرت په اخرت کې ولهم او غید پر عذاب عظیم عذاب دې ډیر لوی ان الذين اشتروا الكفر بشکا کسان چې واغستلو کفر لرا بال ایمان په بدله د ایمان کې لا يضر الله شيئا هرگز هغه نقصان نشي رسول الله پاک ته شيئا زر برابر ولهم او دا غید پر عذاب عذاب دې علیم درناک ولا يحسبن الذين كفروا خیال دینه کې ګمان دینه کې کسان چې کافران دي انما نملی لهم چې مونږه مهلت ورکړو هغوی ته خیر بهتر به غوره به لانفسهم دا غوی د ځانونو د پاره انما نملی لهم بشکه مونږ مهلت ورکو هغوی ته لیزدادوا چې هغوی نور هم زیات شي اسمن په ګناهونو کې ولهم او دا غوی د پاره عذاب عذاب د مهین سپکون کې رسوا کون کې ولا يحزنك الذين او غمجن دي نکړي تعالی راي کسان يصارعون في الكفر چې غز غلي کفر کې انهم لا يضر الله شيئا یقینا اغي ضرر نشي رسول الله پاک ته زره برابر يريد الله غاړي الله پاک الله يجعل چې جوړ نکي مقرر نکړي له هم اغي د پاره حظر حساب في الاخره په اخرت کې ولهم او عقید پر عذاب عذاب د عظیم ډیر لوی ان الذين اشتروا الكفر یقینا کسان چې واغستل کفر بال ایمان په بدله د ایمان کې لا يضر الله شيئا هغه هرگز نه ضرر نشي رسول الله پاک ته شيئا زره برابر ولهم داغید پر عذاب عذاب د علیم درناک ولا يحسبن الذين او ګمان دنه کې خیال دنه کې کسان کفرو چې کافران دي انما نملی لهم دا چې مهلت ورکړو مونږ هغوی ته خیرون چې غوره به لانفسهم د هغوی دپاره انما نملی لهم بېشکه مونږ مهلت ورکو هغوی ته لیزدادو دپاره د دې چې هغوی زیات شي سیوا شي اسمن په ګناهونو کې ولهم عذاب مهین او د هغوی دپاره د عذاب رسوا کوونکی